أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يعني درس إن شاء الله سورة بقرة پارا نمبر 2 رکو نمبر 28 آیات نمبر 222 آیات نمبر 223 آیاتونه به لیکن ان شاء الله. اس دیزی کہ اللہ جل جلالہ فرمائی ویسلونک عن المحیض تپوس کے استانت چینو آغا د حیض پا بارکی قل هو اذن وایا چې دا چې نو پلیتی دا گندگی دا فاعتزلوا النساء فی المحیض پس د تاسو چې نو ځان ساتي د خزو نه په حالت د حیض کې ولا تقربوهن حتى يطهرن او منځ دې کېږي هغوی ته تر دې چې پاک شي. حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي مفهوم دا دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام نه چې نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین تپوس کړو په باره د حیض کې. حیض دا ویل کېږي چې نو هغه د خزو ماهواري ته کله چې نو هغه خزې بلوغ ته ورسي نو د بلوغ ته د رسېدو نه وروستو دې ته چې نو هغه قدرتي طور باندې یو بیماري وینه راځي چې دغه ته حیض ویلې کېږي. د هغې کم نه کم مدت زموږ د احنافو په نسبت باندې 3 ورځې دي او زیات نه زیات مدت چې دی نو هغې 10 ورځې دي. اوس که چېرته 3 ورځو نه په کمه شي او د 10 نه په سیوا شي دې ته بیا استحاضه ویلې کېږي. استحاضه مقصد دا دی چې په دغه صورت کې د بیا چې نو هغه مونځ هم کولی شي، تلاوت هم کولی شي، روژه هم نیولی شي، خاوند سره هم میلاویدی شي. البته دې ته معذور ویلې کېږي. دا به د معذورو په شانتې چې نو هر مانځه له به اودس چردام کوي، هر مانځه په وخت له دا یې له به چې نو اودس چردام کوي او بیا به مونځ کوي. د 3 نه سیوا او 10 پورې چې نو دا ورځې دا د حیض بیا په هغې کې د هرو ښځو چې نو هغه جدا طبیعت او مزاجي د چا 5 ورځې، چا 3 ورځې، چا 7 ورځې، چا 9، چا 10 مختلف چې نو هغه د قشان دي. نو د دغه حیض په دوران کې یهودو چې نو هغه دا طریقه وه چې کله به یو زنانه له چې نو هغه حیض رالو نو دو به د هغې سره بلکل چې نو هغه بایکاټ به یې کړلو، مکمل طور به د هغې نه چې نو هغه قطع نظر شولو، مخې له به وله نه ورتلل، خپل مخې ته به یې نه پرېښودله، خوراک به یې ورسره نه کولو، خبرې به یې ورسره نه کولې، سکاک به یې ورسره نه کولو، بلکې ځان له به یو کوټه کې جدا ځای کې چې نو هغه به یې بنده کړله. په هغه یوې کوټه کې په هغه یو ځای کې به د هغې چې نو قضای حاجت به یې هم ولو، خوراک به یې هم و، سکاک به یې هم ولو، اور به پسې بند شو، کړکۍ چې نو هغه به ورته وه، په هغې کې به د چای ډوډۍ دا شیزونه چې نو هغه ورته وال، هغې به هغه راغستل. چې کله به د حیض زمانه پوره شوله بیا به د هغې نه وروسته چې نو غسل دا به وکړلو بیا به ورسره دغه خبرې شروع کړي. نو د هغوی په هغې کې دغه تشدد و. بیا چې نو عیسایانو او دغه شان د مکې مشرکانو د هغوی د حد نه زیاته چې نو نرمي کوله. د هغوی به په حالت د حیض کې د خپلو ښځو سره به چې نو هغه څنګه به چې د حیض نه مخکې میلاوېدل داسې به وروسته یعنې جما به یې ورسره هم کوله، خوراک به یې ورسره هم کولو، سکاک به یې ورسره هم کولو، د یوې خبرې چې نو هغه به یې پروا نه ساتله. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین په دې دورانیه کې اټاله شول چې د دې متعلق چې نو څه حکم دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې رالل او نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وکړلو چې د الله رسوله د حیض په باره کې موږ ته څه حکم دی؟ آیا دا یهود چې کم نفرت کوي دا طریقه صحیح ده او کم نصارا مشرکان چې نو هغه کم عادت کوي دا طریقه صحیح ده؟ الله جل جلاله چې نو هغه دا آیات راولېږلو یسألونک عن المحیض دی تپوس کې ستانه چې نو هغه په باره د حیض کې قل هو اذن تاسو ورته ووایئ چې دا ګندګي ده فاعتزلوا النساء
په ډډه شي چې نو هغه د ښځو نه فی المحیض په حالت د حیض کې ولا تقربهن حتی یطهرن. نو اوس د حیض په دورانیه کې دې سره چې نو هغه میلاوېدل نشته. حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي چې د سړي لپاره چې نو هغه په حالت د حیض کې د ښځې سره هر څه چې نو هغه جایز دی الا النکاح سوا چې نو هغه د جما ما سوا د د لاس خوراک هم کولی شي، سکا کې هم کولی شي، جامې وینځي هغه هم منځري او دغه شانته چې نو هغه سره نور چې څومره چې نو هغه میلو میلافي دا ټول چې نو کارونه کولی شي، البته چې نو هغه جما سره نشي کولی. دلیل باغې باندې عائشہ رضی الله تعالی عنها چې نو هغه روایت دی واقعا حضور علیه الصلوۃ والسلام ورته مال مصلی راکه. عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته فرمایل الله رسول یې زه په حالت د حیض کې نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته ستا حیض چې نو هغه ستا په لاس کې خو نه دی، یعنی ستا لاسونه هغه پاک دي. بل روایت کې نو هغه راځي حضور علیه الصلوۃ والسلام اعتکاف تناسو مفهوم دی. نبی علیه الصلوۃ والسلام عائشہ رضی الله تعالی عنها ته نو هغه فرمایل زما سر چې نو هغه منګز ک یا را سر مبارک چې نو هغه وینځه. عائشہ رضی الله تعالی عنها وی د الله رسول وی انا حائض زه خو چې نو په حالت د حیض کې نبی رسول الله والسلام ورته لیست حیضتک بیدک حیض تا پلاس کې نه دی، دا خو چې نو هغه یو حکمی بیماری ده بس عقد د چې نو هغه د لاس سره تعلق خو نشته، یعنی ستا لاس په ارسه چې ظاهر په هغه باندې څه ګندګي و غیره نه نو دا ټول پاک دي، نه باندې چې نو څه کولای شي هغه استعمال دی شي. نو دینه معلومه ده شوله چې فقهای کرام بیا په دې باندې د ټولې مسلې چې نو هغه د جامع وینځل هغه مانځ کېږي کلوخي وینځل هغه مانځ کېږي چې نور څه کارونه وکړل هغه ټول مانځري وای چې نو هغه د چې نو سم محدثین حضرات چې پاره کې چې نو هغه حضرت یحیی ابن معین کوم چې د امام بخاری رحمت الله علیه چې نو استاد دی هغه پکې هم ولو خیال مکړي بعضی خلک چې نو هغه به غلو کوي هغه مونږ قرآن او حدیث باندې بل یو شی نه منو. د فقه چې نو هغه به مجبورا لازمي به منه که فقه نه منه ستا دین چې نو هغه نیمګړی دی، فقها به چې نو لازمي منه. نو دا ویک په وخت کې د لوی حضرات سلور محدثین لوی دغه وخت موجود ورو چې پاره کې یحیی ابن معین رحمت الله علیه هم چې د امام بخاری رحمه الله استاد دی په حدیثو کې. نو هغه به کوم ناسو دی کې چې نو یو زنانه رااله او د هغه زنانه چې نو کار دا چې د هغه به خلکو له غسل ورکول، کمی زنانه به چې وفات شي نو هغه له به غسل ورکولو. نو دغه زنانه چې نو هغه رااله او د دنیا تپوس وکړلو چې زوج نو حالت په حیض کې چاله غسل ورکولای شم او کنه. نو چې کله ورته دا وي د غلیل محدثین چې نو هغه ناسول خو په حدیث کې خود دغه جمله صریح نه دراغلی، حدیث کې خدا جمله صریح نه دراغلی. اما عائشہ رضی الله تعالی عنها ته په حدیث کې چې الله پیغمبر ویلي دي ستار چې نو حیض تا پلاس کې نه دی نور رساله وجود چې نو هغه پاک دی، خدا خو نه اوس دا کولای شي کنه شي کولای. فقهاو بیا دغه احادیث او قران چې نو اصول نه د دې استنباط کړه مسائل راو باسلي. اوس دغه لوی محدثین دي ټول حیران پاتې شول چې خدای پاک اوس بدی تاسو الان کې امام بخاری استاد دی بګي. نو بدغه کې نو امام اسلم رحمت الله علیه چې نو هغه رالو دی چې نو هغه فقيه عالم و. نو کله چې دی رالو نو دا غوی دنه تاسو کوی ترور تو خپل مسله دی ته وایا کله هغه ته وي هغه ورته ډایرکټ وي او کولای شي په دغه حالت هیڅ کې ته نو کمی زرا نه مړ شي دا غسل کار کولای شي. دی ورته حضرت تاسو په دې دلیل سره نو هغه ورته دلیل لري چې عائشہ رضی الله تعالی عنها چې حضور علیه الصلوۃ والسلام ته فرمایي اما عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته د الله رسول زو په حالت د حیض کې نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې ستا حیض تا پلاس کې نه دی. نو دې معلومه ده شوله چې لاس پاک دی. نو چې کله لاس پاک شول نو په دې وجه لاس باندې په دې خپو باندې په دې وجه د هر کار کولای شي هغه مازري. بیا دا غو د حدیث دی نو د دې مونږ سند ګورو اخذ ورته په قلاره کې نه وسند مدد مګوره مسله نه نو هغه بیان کړی شوله او دغه مسله د استنباط چې نو دای کړي نه او ځکه دای کړي دا حق او سچ دی. وس دغه مینا دا چې کله راځي په ټیم باندې د خزې د صحت نو علامت وي او دې سره بیا دغه خزې د دې بچیم کېږي د دې بچیم پیدا رہی او دا د الله جل جلاله عجیب غریب قانون دی. ځکه الله پاک مونږ ته بارها کرته نو هغه دا ویلې سو پر مخکم تر شي بیا بم راشي الله وي ته انسان په څه شي تکبر کوي د خپل ابتدا او خپل انتها ته وګوري. نو ابتدا د انسان هغه د نطفه نشي کله چې نو نطفه نه بیا حمل جوړ شي نو که خیال مو کړی نو د حمل په دوران کې بیا خزله بیماری چې نه ناراضي
اوس دله چې کله بیماری نه راځي دغه وینه دا دغه ماشوم غذا جوړ شي. اوس چې کله دغه وینه د دې ماشوم غذا جوړ شي نو دا ول ورکه الله پاک په کم طرف نو د انسان د خلو ډیره قیمتي نه ځکه دی په دې باندې ورسته بیا د الله نوم اخلي چې کله به د الله نوم اخلي نو پاک وخت کې الله پاک دغه ګنده شیز نه ساتي. بیا خیر د کومه به ورسته بیا نسوارک دو سرګړ پکې دو چرس پکې دو دا زموږ خپل دا دی خو الله په هغه کې حفاظت هغه کړي دی. نو اوس په دغه صورت کې بیا څه چلو شي په نامه کې خیال وکړي ماشوم نوم چې نو هغه په شروع کې خوږي دا دغه پونه هغه لرته نو پیپ ورته راغلی پاغه ورته راکېږي نو دغه سره د دین اتنه میاشتې دغه څومره چې زمانه نه میاشتې اته میاشتې لس میاشتې باز ماشوم واړي د خوراک چې نو هغه دقه وینوي د هیڅ ده. بیا چې کله څنګه دا ماشوم وشي دغه وینه الله جل جلاله بدله کې په پیو سره د 2 کالو پورې 2 کالو پورې 18 میاشتو پورې دا وینه چې نو هغه بیا د سخي دا وینه چې نو هغه بدله شي په پیو باندې نو بیا چې نو خزي پیرا شي هغه دغه ماشوم خوراک جوړ شي. او که تاسو خیال کړئ بعض په کې شي چې نو اسه تجربه هم خزه ته هم پته اکثر چې نو هغه د بعض زنانه چې نو هغه په نفاس کې سلوختي کې چې وینه بند شي ماهواري بند شي چا 2 کال باندې چا 1 کال باندې چا چې یو نیم کال بند کیږي چا هغه بیا لګ راځي ډېر چې نو هغه نه نو د دې وجه دار د التی پوي ته منتقل شي. نو بهرن هیڅ چې نو هغه د قبارکه الله رب العزت فاتزل النساء دې کې تاسو ځان ته خزن ساتي علت سره هو اذن دا ګندګي ده نو چې کله دا ګندګي نه نو دا ګنده شیز نه دا ګنده کار نه چې نو هغه نه بزان ساتي نو ځکه الله چې نو هغه به تاسو کوي دا چې نو هغه نشي کولای په حالت د هیڅ کې خزه چې نو نه منځ کولای شي نه تلاوت کولای شي دغه شانتي په حالت د جنابت کې سړی نه منځ کولای شي نه چې نو تلاوت کولای شي استحاضه په صورت کې نو هغه کولای شي دغه شان نه طواف کولای شي نه روزه نیولای شي البته دا غي نه علاوه نور چې د حج کا مفعال دي نو دا به کې کولای شي. نو ځکه الله وی حتا يطهرنا فاذا تطهرنا فاتوهن بیا الله وی راتل کوی دا غوي ته من حيث امركم الله د کم زینه چې تاسو ته الله حکم کړی دی هغه طریقې باندې نو هغه بیا راځي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله توبه قبلون کې توبه کون کې نو هغه او پاکي کون کې خوخي. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم اوس د آیات متعلق چې نو هغه لیکلې دي حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي و يهود چې نو هغه د طریقې کارو دی وی چې کور والا سره ملایږي نو صرف او صرف بجنه نو هغه د مخي طرف نه ملایږي بل یو طرف نه چې نو هغه سره هم نشي ملایي دي او دا به ویلو وی کله چې یو سړی چې نو هغه د بل طرف ملاو شي نو وی په دغه صورت کې بیا چې کم ماشوم پیدا کیږي نو د چې نو هغه کارډینګ وي نو دغه پوهه باندې دوی دا غوي د عقیده انصارو کې چې نو هم دا ولو د یو خبره وو کې د درس بجې نو کور والا سره یو ځای نه اوري کوم چې کور ترتیب د سودا دی نو دغه درس بنن چې نو هغه د کور والا سره یو ځای نه اوري کور والا سره دی چې خداغونه علاوه ک نور سو کې بیا سره یو ځای مکه نه نو اوس دې کې نساؤکم حرث لکم الله وی دستا سو چې نو هغه پټی دی فاتو حرثکم ان شئتم تاسو خپل دې پټو ته راتلل کوی څنګه چې تاسو مرزي وي. نو انصار يهود چې نو دا خبره مشوره کړو او مدینه منوره کې يهود ډیر زیات ولو نو دا غو به د سیټ نه د شاده طرف نه مکبه پړ مخې چې ورته مونږ وایو په دې صورتونو باندې د خزي سره چې نو انشي میلاوي دي. مهاجرین صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین هغه ته پته نو کله چې دا غوی رال الانصار کې چې نو وادونه وکړل نو بیا چې کم صحابي چې نو هغه د انصارو سره د قشانته میلاوي دلو نو په هغه وخت کې نو خو ورته نه دي چې مونږ نشو کولای او ورته جایز دی وینا مخکې لاړ شي د الله د پیغمبر نه تاسو کوي دغه نه ورستو بیا مونږ د سه میلاوي کو کنه مونږ خدلته يهود سره دور زمانه شوی د اهل کتاب نه هغه دا خبره کړي نه چې کم سره چې نو هغه خزي سره شاته طرف نه چې نو هغه میلاو شنو نو په دغه صورت کې بیا د دې چې کم بچی کې دا وکاړي نو دا غوي په دغه باندې شو هغه د الله پیغمبر لرانو حضور علیه الصلوۃ والسلام باندې الله پاک د آیات نازل کو نساؤکم حرث لکم دا تاسو چې نو هغه بیان دي تاسو چې پټی دي فاتو حرثکم ان شئتم تاسو خو د چې په کم طریقو سره راتلل کوي. حدیث مبارکه کې راځي هغه مفهوم داري الا الدبر سیوا چې نو هغه د شانه چې نو هغه ناراضي بل حدیث مبارکه کې راځي د نسائی شریف چې نو هغه روایت نه مفهوم دی ان الله لا يستحي من الحق
الله د حق خبرې ده چې نو هغه نه شرمېږي. لا تأتوا النساء فی ادبارهن، تاسو خپلو ښځو ته نو هغه د شا د طرف نه یعنی د لوی بول د طرف نه چې نو هغه سره مه میلاویږئ. بل حدیث مبارکه کې راځي ان الله لا یستحی من الحق لا تأتوا نسائهن فی استانهن، بلکې چې نو هغه راځي معنی ټولو یو ده، لا تأتوا النساء فی اعجازهن، نو تاسو دې سره شاته چې نو هغه مه میلاویږئ نور چې څنګه کېږئ. نو فأتوا حرثکم، خپل حرث ته پټي ته راتلل وکئ، انا شئتم کیف شئتم، طریقه دې هر موي، خو ځای چې دی نو هغه د زرع او د فصل کروندې چې دی نو هغه ځای، او د کروندې ځای هغه صرف او صرف مخې ته دی، بل ځای نه دی. یعنې دې نه اولاد پیدا کېږي، اولاد پیدا کېدو دپاره دغه یو ځای دی، دې نه ما سوا بل نه دی. حدیث مبارکه کې راځي ملعون من اتی امرأة فی دبورها، العیاذ بالله. الله پیغمبر فرمایي هغه سړی ملعون دی کم سړی چې خپل کوروال ته د شا د طرف نه چې نو هغه راځي، دا سړی چې نو هغه ملعون دی. او بل حدیث مبارکه کې راځي مفهوم دا دی که چا حلال وګڼل من اتا امرأة فی دبورهن فقد کفر، کم سړی چې خپل کوروال ته د شا د طرف نه د لوی بول د طرف نه ورسره میلاو شولو، دا سړی چې نو هغه کافر شو، ایمان نه خالص شولو. نو که چېرته حلال ګڼلي زموږ اهل سنت والجماعت بیا دا وایي نو بیا خو ایمان نه لاس ونیولو. او که چېرته حلال یې نه ګڼلي او میلاو شوی صرف چې نو هغه شوقن میلاو شوی، نو په دغه صورت کې چې نو ګناه کبیره یې کړې، توبه استغفار چې نو په هغې باندې وکړي. نو دې وجې نه کورواله سره دغه طرف چې نو هغه میلاوېدل دا چې نو په نس قطعي سره حرام دي، ځکه هلته هیڅ کې علت قل هو اذن، هغه ګندګي ده. نو دلته هم دغه ځای چې دی نو هغه ګنده دی او ګنده ځای نه چې نو هغه به ځان ساتي. فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، او تاسو د خپل ځان دپاره مخکې چې نو هغه ولېږئ، وړاندې چې نو هغه خپل ځان دپاره ولېږئ. اوس د خپل ځان دپاره مخکې څه ولېږئ؟ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه یو روایت دی، یعنی تاسو د دغې نه مخکې بسم الله وایئ، کله چې نو هغه میلاویږي کورواله سره هغې نه مخکې بسم الله وایي. بل حدیث مبارکه کې راځي د هغې مفهوم دا دی چې تاسو دا دعا وایئ اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، ما رزقتنا ما رزقتنی، دواړه چې نو هغه روایتونه کې شته. ما رزقتنا چې نو د جمع صیغه ده، ما رزقتنی چې نو هغه د واحد متکلم صیغه ده. نو بهرحال نو دغې کې دعا چې نو دا ده ای الله موږ چې نو هغه د شیطان او شیطان زموږ نه لرې کړي، تو چې کم رزق موږ له راکړي، کم اولاد راکړي، دا د شیطان نه محفوظ کړي. نو وایي څوک چې دا دعا ووایي او بیا دغه نه وروسته میلاو شي، دغې نه چې کم اولاد الله پاک پیدا کړو دا به د شیطان د مکر و فریب نه، د شیطان د چال نه چې نو هغه به محفوظ وي. خدای یاد ساتئ چې دا دعا به هله ویلی کېږي چې کمې پورې ستر عورت چې نو لا نه وي شوی. کشف عورت وشولو بیا نشي ویلی، کشف عورت نه مخکې چې نو هغه به دا دعا وایي. نو الله وی وقدموا لانفسکم، او دویم دا دی چې تاسو د خپل اولاد دپاره ځکه حدیث مبارکه کې راځي تزوجوا الودود الولود، الله پیغمبر فرمایي تاسو د هغې ښځو سره نکاح کوئ چې هغه الولود بچی راوړونکي، الودود محبت کوونکي، فإني مکاثر بکم، زه به چې نو په تاسو فخر کوم یوم القیامت، ستاسو په کثرت به زه په ورځ د قیامت چې دی نو هغه فخر کوم چې زما امت به چې نو هغه څه وایي. نو تاسو د داسې ښځو سره اولاد چې نو نکاح کوئ چې کومه ښځه بچي ډېر راوړي او دا چې نو محبت کوونکي د خپل خاوندان سره. اوس به تاسو وایئ چې دغه چې نو ښځه لا واده شوي نه، نو موږ ته به څنګه پته لګي چې دا به بچي راوړي او که به نه راوړي؟ د دې به چا ته څه پته لګي؟ نو د دې خو ټیسټ ټیم نه. نو بهرحال د دې چې نو اسان طریقه دا ده د هغې خور ته وګوره، مور ته وګوره، ترور ته وګوره، دې سره چې کومه وینه ټچ ده هغې ته وګوره. که چېرته په هغې پسې لړۍ ورپسې خو جدا هم دغه شان ده، او که هغې پسې شاته هېڅوک نه ول چې بیا به نه وي. نو اکثر عمومي طور داسې چې مور چې نو هغه بچي نه کېږي، څه په خوارو زارو یو دوه چېرته وشي، نو بیا یې لور هم دقه حساب وي. نو ځکه د الله پیغمبر وایي تزوجوا الولود الودود، تاسو د هغې ښځې سره نکاح کوئ چې هغه بچي ډېر راوړي، الودود محبت کوونکي، ځکه زه به په ورځ د قیامت ستاسو باندې فخر چې دی نو هغه کوم. نو وایي وقدموا لانفسکم، دا دغه اولاد ته اشاره ده، دا اولاد به تاسو پیدا شي، دا به نیکان او صالحان جوړ شي، علما حافظان به چې نو هغه جوړ شي، بیا به تاسو نه په قبر کې وي او دوی به نیک اعمال او اعمال صالحه به کوي، د دغې به تاسو ته اجر و ثواب چې دی نو هغه میلایږي. واعلموا پوه شئ انکم ملاقوه، چې
چې تاسو به الله پاک مخې ته پیش کېږئ، الله سره به ملاقات کېږي. وبشر المؤمنین، زیری چې دی نو ورکړه مؤمنانو ته، یعنې هغه کسان چې د هغه الله هر یو حکم چې نو په سرو سترګو مني. الله دې موږ ته د ایمان دغه کامله درجه نصیب کړي. ويسألونك تپوس کوي ستانه ان المحیض د حیض په حق له. اوس دا یو خبره مسله په کې د حیض متعلق راځي شوله، د کې اکثر بعضی وخت کې نو غفلت کیږي. که خیال مو کړئ اکثر چا نو بچي او بیا چرته حمل چې نو هغه جوړ شي، نو په دغه صورت کې د اسقاط د حمل کوي. خدای متعلق چې نو څوک تپوس دي خاص نه کوي. دا یاد ساتئ کله چې اسقاط د حمل کې د هغې دپاره شرط چې نو هغه دا ده چې دغه ماشوم به لا خلقت نه وي شوی 4 میاشتو نه مخکې که 3 میاشتو کې هم د ده چې نو اندامونو اندازه راغلي و جوړ شوي، بیا د دې چې نو هغه اسقاط نشي کولی، دا ماشوم بیا نشي غورځولی د ویانو په لحاظ په هر څه چې که چېرته د 4 میاشتو نه مخکې د تخلیق نه وي شوی او هلته چې نو بل بچی د هغه رضی وي پیول ورکوي، نو په دغه صورت کې بیا دغه ماشوم که دغه سړی ضایع کوي یا داسې دوایان یا داسې آلات استعمالوي چې دویم حمل چې نو هغه ونه شي، نو دا بیا صحیح دی. بیا که چېرته نو هغه که خیال مو کړی اکثر خلک دا خبره کوي، وایي کله چې دویم ماشوم دا ماشوم چې نو هغه په حمل کې جوړ شي او دغه ماشوم چې نو هغه څه معذوری، بعضې کرت اکثر ډاکټران وایي چې نو څوک وایي سترګې ښه نه دی، څوک وایي لاسونه یې ښه نه دی، څوک څه کوي څوک څه کوي، نو په دې حیثیت سره د سا راتلو نه وروسته دغه ماشوم اسقاط نشي کولی. دا شرعاً چې دی نو هغه ناجایز دی، چا چې وکړو دا داسې چې نو د قتل مترادف دی. حضرات لیکلی دي وایي که چېرته څوک داسې ووایي چې دا به معذوره پیدا کېږي دی به معذور وي، نو په دنیا کې وایي څومره کسان چې نو هغه معذوره دي، بیا خو په دې ټولو پسې چې نو هغه کلاشنکوپ راواله دا ټول معذوره ختم که که نه. څوره کسان چې دی نو هغه بوډاګان دي چې هغه اوس د خپل هېڅ کار چې دی نو هغه نه دي، نو بیا خو دا قوږه نو د دغه وجې نه دغه نه مخکې چې نو هغه کولی شي وروسته نه شي. ها یو صورت پکې پیښېدی شي، هغه صورت ده چې د ماشوم اوس داسې معذوره دی چې د ټیم سیوا کېږي، د خپلې مودې ته چې دی نو هغه رسي او بیا د وضعي حمل کېږي او د هغې سره بیا د مور د مرګ چې دی نو هغه هم خطري قوي اندیشئ. 2-3 ډاکټران ماهران چې دی نو هغه تا ته ووایي، یو دوه نه چې کم از کم 3 ډاکټران تا ته ماهر چې نو هغه ووایي چې په دې صورت کې بیا مور ته هم د مرګ خطره ده او بچي ته هم خطره ده که دا پاتې شولو، نو په دغه صورت کې بیا چې نو گنجایش پیدا کېدی شي. بیا چې کله دغه شانتي وشي نو ما د اصل خبره دی پورې کول را بله پکې ضمنن راله، یوازې په دغه وخت کې چې نو دغه اسقاط وشي یا په خپله وشو موږ چې ورته زیان وایو او یا د دوایانو په وجه باندې وشو، نو د دغې نه وروسته دا بیماري وردېدلې وه. اوس د دې نه وروسته چې دا کومه وینه راځي دا وینه به صحیح، دا به د نفاس وینئ موږ چې ورته څلوېښتي وایو، او که دا وینه چې دی نو دا به د حیض وي. نو که چېرته دغه وینه دغه ماشوم چې دی نو هغه خلقت جوړ شو، نوکونه یې جوړ شول، اخته یې جوړ شول، لاس یې جوړ شول، خپې جوړې شوې، په اعضاو کې یو شی جوړ شو او د دغې نه وروسته په زیان سره دغه ماشوم چې نو ضایع شولو او بیا د دې ضایع کېدو نه وروسته کومې بیماري راځي دغې بیمارۍ ته نفاس 40 ویلی کېږي. د دې حکم به بیا د 40 د بیمارۍ او که چېرته د دې ماشوم دغه نوې یو اعضای نو جوړ شي، اخته، لاسونه، خپې، نوکونه وغیر ذالکه، او د دغه نه مخکې د وینې یا د غوښې چې نو هغه لوټړه ټوکړه وه او په دې صورت کې د ضایع شولو، نو بیا په دې صورت کې به د دې نه وروسته چې کومه وینه راځي نو دا وینه به صحیح، دا به حیض وي. بیا به دغه حیض چې نو هغه کې به شرط دی چې د دغې په منځ کې کم از کم 15 موده کم از کم 15 ورځې چې نو هغه دی. لکه اوس د ښځې چې نو هغه مثال په طور کې میاشت پوره شوله، نو بیا د میاشت نه وروسته 45 ورځې وشوې، نو چې 45 ورځې وشوې د دې چې ماهوارۍ کمې ورځې دي د مثال په طور کې به 24 تاریخ راتلو، نو 45 ورځې 15 پسې 15 هغه سیوا شوې، 9 4 دا شوې 19 شوې. اوس په دې ورځو کې دا اضافي دا چې نو هغه 2 ورځې موده ده چې دغه د طهارت موده ده، نو اوس په دې صورت کې به دا حیض شمارلی کېږي. بیا د دې نه که سیوا د دې ته وینه راتله، که بیا وینه ورته سیوا راتله، نو بیا به د دې چې کم عام عادت ولو د هغې عادت موافق به د دې چې نو هغه حیض شمار کړی شي. د دې نه چې کومه سیوا راله مخکې چې مونږ څنګه وویل 10 ورځې نه سیوا شوه، نو دغه بیا استحاضه ده، هغه به بیا استحاضه چې نو هغه شمارلی کېږي. خو دې له به شرط ما تاسو ته ویده کوي چې دغه ماشوم به خلقت به یې نه وي شوی، د ده به یو عضو نه جوړ شوی، نو که عضو نه جوړ شوی نو بیا به دې باندې د حیض احکام جاری کېږي.
ويسألونك تپوس کستانه عن المحیز د حیز په باره کې قل اوایا هوا اغا ازن پلیتی گندگی را فاعتزل النساء پس ځان وساتئ د ښځو فی المحیز په حالت د حیز کې ولا تقربهن او منځ کېږئ هغوی ته حتی تر دې یطهرن چې هغه پاک شي فاذا تطهرن بیا هر کله چې هغوی پاک شي فاتوهن نو راتله کوئ د هغوی ته من حیث امرکم الله د کوم ځای چې حکم درکړی تاسو ته الله ان الله بېشک الله پاک یحب خوښوي التوابین توبه کوونکي ویحب المتطهرین او خوښوي الله پاک ځان پاکوونکي نساؤکم حرث لکم ستاسو ښځې ستاسو پټي دي فاتو حرثکم پس راځئ تاسو خپل پټو ته انا شئتم څنګه مو چې غواړئ زړه وقدمو او مخکې لېږئ لانفسکم د خپل ځانونو دپاره واتقوا الله ویریږئ د الله نه وعلمو پوه شئ انکم ملاقو چې بېشکه تاسو د هغوی سره ملاقات کوونکي یعنې د الله سره ملاقات کوئ وبشر المؤمنین او زیری ورکړه مؤمنانو ته